خدایه بیا رالی اختر د تورو سترګو وي بچ کوه مې د دلبر د تورو سترګو وي که مین نه وي په خپله به مین شي چې پې ولګي نظر د تورو سترګو او ویزه خاطر دې د کجلو سلایي وي ښکلولی مې اشنا په تورو سترګو خدای دې ښه ساتي او زما خو نور امید د زندګۍ نو خو ما له خدای پاک نوې زندګي راکړله بس کولاو دي زه په خپل ارګنایزیشن کې ان شاء الله درته جوب ورکوم دې له به جوب میلاو شي ان شاء الله خامخا به ورکوم دا زما تا سره لفظ اعلی سره ممنوعات بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو دا هغه شاګل دی چې د دې نه وړاندې تاسو کتلی او د دې هغه چهره چې ډېره بدحاله وه صحیح ده او هغه د دې معاشرې دپاره او په دې معاشرې باندې هم څپېړه وه او په دې ریاست باندې هم څپېړه وه او چې د ریاست پکې واضحه ناکامي ښکارېده ځکه چې دا نشه کوي او دې ته څنګه میلاویږي نو د دې ټوله څیره چې کومه ده به موږ ریاست ته ورپسر کوو ځکه چې دا د ریاست ذمهواري ده خو په هغې کې نه ځو دا شاګلو دا د فرنټیر کانسټیبلري چې کوم دی سپاهي و دا د ډرګ اډیک د وجې هغې نه سسپینډ شو چې څه هم وشو خو دا په نشو راوړېدلی و او دله الله زندګي ورکه او د هغې نه بعد ولې کیر ویلفیر ارګنایزیشن حاجي خان امیر صاحب او د سلطان میر صاحب چې دلته د دوی دا خدمات دي د دوی د برکته د دې دلته د علاج روان دی او نن 15مه ورځ ده او دا تاسو کتلی شئ چې وګورئ دا وګوره څونه ښکلی ځوان شو مغه د دې نه مخکې څونه په بد حال او کمزوری شوی م اوس په خیرونو علي مشرحي السلام علیکم دې نه مخکې ما علاج کړی خو زه سیټ شوی نه وم او خدای دې دې مشرانو سره خان امیر صاحب سره او د سلطان امیر صاحب سره ښه وکړي چې ما ته نوې زندګي میلاو شو او داسې علاج ما ته په زندګۍ نه و شوی او انشاءالله دې نه پس په زه 4 میاشتو تبلیغ لمزم او خدای دې وکړي چې دا مشران الله تعالی ژوندي ساتي چې د نورو خلکو داسې خدمت وکړي لکه څنګه چې زما وکړو او زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم چې ما له خدای پاک نوې زندګي د دوی په وجه راکړه زه به انشاءالله دې نه پس داسې غلط طرف ته نه ځم دا رپي چې تا دا نشه کوله ستا خو چې کوم د فرنټیر کانسټیبلري کې دونه ښه نوکري وه دا په د نوکرۍ دوران تا دا شروع که بیا رالي نه جي دا بس یاران دوستانو چوټي میلاو شوی وه بس هغې طرف نه سسپینډ شوی او جي ټرمینیټ شوی سسپینډ شوی ما بس زه خو سسپینډ شوی ما تقریبا دویمه میاشت شوه او جي نو غواړې چې ستا د نوکري به حال شي دلته دا خان امیر صاحب هم ستا دپاره اعلان وکړو څه ویل غواړې بس که الله تعالی د طرفه وشوه بس صحیح ده که نه وشوه ما دې مشرانو ما ته وویلې چې دلته به تاسو ته نوکري ودرکم نو ما ته دا هغه ځینه دا ځای ښه دی انشاءالله څنګه علاج د څنګه روان دی د نور هسپتالونو کې ما علاج کړی خو هغې نه دلته ډېر ښه دی اوس دلته خوشحاله او جي ډېر خوشحاله یم دې مشرانو نه خاص کر دلته دعوت تبلیغ هم چلیږي او زه کو دا دي کتونکو ته خو مړه ووایي چې دا 15 ورځې دې تېر کړي د دیزي حال احوال ورته چې نور خلک یې وګوري تا نه متاثره شي دلته ما ډېر څه زده کړل دلته ما دین تبلیغ خبرې زده کړې دلته موږ ته مولانا صاحب راځي دلته میډیسن په ټیم میلاویږي او انشاءالله چې دا احسان به ټوله زندګۍ زه یاد ساتم د دې مشرانو د خدای عزت وکړي چې زما ډېر عزت شوی دلته او زما علاج وشو دا بل ځلم ډېر ښایسته شعرونه ویلي و یاره پوه شوې او سلطان میر صاحب هم ناست دی یو څو شعرونه خو د مینوالو ته ډالۍ که ستا ګوره تا باندې ډېر زیات خلک خفه شوي مو ستا دپاره بلا رابطې وشو چېرې دا سړی خامخا اوچت کې موږ وایو چې نن هغه خلک چې ته یې په ژړا لیدلی وي نن تا په خندا وګوري هغه خلکو ستا دپاره ژړلو چې لږه د هغو په مخونو هم مسکا راشي صحیح ده جي وبه ویم یو شعر دوه به وویم ملګرو ته ویړون بشي چاړه بشي ګونګی بشي نویستانو د مولا په کار کې څه کار دی او شپه مې په جومات کې ورځ په میکده کې وي
شپه مې په جمعه ده او په ورځ مې میکده کې وي نو زما خو مولانا سره ډېر ښه کار دی دوباره بل شعر راکړه څه خبر نو خدایه بیا رالی اختر د تورو سترګو وي بچ کوه مې د دلبر د تورو سترګو وي که مین نه وي په خپله به مین شي چې پې ولګي نظر د تورو سترګو او ویزه خاطر دی د کجلو سلایي وي ښکلولی مې اشنا په تورو سترګو ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که په ده خو زه دا ټول کلی ودان ساتمه پیره مینه محبت مینه دې کړي وه که څنګه سړي چې دا دونه خواږه شعرونه نه بس دا خو مسافري ډېر عمر مسافري کړې وه او بس एकदम دغه غلط طرف ته متوجه شو او بیا هم کوشش وکړو چې خدای پاک بله زندګي راکړه د دې مشرانو په وجه او خدای دې د دوی عزت وکړي مونږ به شاید دا څه سوچ وکړو چې دلته راغلې اوس ماشاءالله 15مه شپږیشتمه ورځ ستا اوس کم علاج دی ډېر ښه شوې څه سوچ دی کولو چې دې نه مخکې کومه زندګي وه ضلالت پکې و اذیت پکې و دې نه مخکې ډېره بې عزته زندګي وه نه عزت پکې و نه پکې د مور پلار قدر و نه پکې رونو خویندو قدر و ما خو 30 ورځې په صرف په سړک تېرې کړې وي او بس هغه خدای لیدل پیش وي او انشاءالله دې نه پس به نه کېږي ستا څه پیغام هغه خلکو ته چې اوس هم په هماغه دی جمع دی په هماغه په سړک سپوره ځمکه باندې پروت دي شپې ورځې سبا کوي زما خو بس دغه پیغام دی چې دوی دې هیلپیر ارګنایزیشن ته راشي او خپل علاج دې وکړي چې د خپل زندګۍ احساس ورته وشي چې ما دا څه کول او دا څه په ما تېرېدل خصوص خو به دې نه بعد نه جي نه انشاءالله 4 میاشتې اراده مې شته انشاءالله جی عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته وه چې شاګل نشې کولې یو تعلیمي یافته و او مون خواست وکړو د هغې د کیر ویلفیر ارګنایزیشن چیرمن حاجي خان امیر صاحب ته په محکم کال وکړو او هغه کال دوی اکسپټ کو چې زه به د دې فری اف کوسټ علاج کوم او نن 15مه ورځ ده تاسو دا کتې هم شئ او به هم ګورئ چې د دې علاج څنګه شوی دی د مخکې نه ماشاءالله ډېر زیات ښه شوی دی خان امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د دې داسې لاتعداده مریضان تاسو بالکل باندې لږه مختصر رڼا واچوئ ډیره مننه نواز بھائی تاسو یو جهان مننه د دې علاج خو الله پاک کړی دی ځکه چې صحت ورکول ول الله پاک دی خو چې موږ نه سم کېده او څومره کوشش موږ نه کېدو زموږ په وس کې او زموږ په لاس کې چې سم هغه موږ فول د لپاره اویلیبل کړی د دوی چې کوم دی د فرنټیر کانسټیبلري یعنی د هغې کې جوب کولو دو دا هم چې موږ راوستو دغه خواهش و چېرې ماله نوکري میلاوه شي د دې چې دلته نه علاج وشي نو د دې به بیا څه طریقه کاري دا به واپس بیا کور ته ځي که نه تاسو دې دپاره څه اعلان څه وغیره زبردست کوېسچن دی نواز بھائی وکړو کومه اف سی کې دی نوکر و 13 سال سروس یې کړی دی په کار دی چې اف سی کوم کمانډنټ دی هغه دی په خپل سیټ باندې بحال کړي او نوي زموږ پېښور ډي سي ریاض مسعود صاحب ته به موږ وینا وکړو چې هغه دې پکې سفارش وکړي چې دته خپله نوکري میلاو شي که نه وي زموږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ حبیب افریدي صوبایي ډایرکټر دی ډېر مخلص او ډېر تکړه سړی دی هغه ته هم زه خواست کوم خپل ډایرکټر ته چې هغه دې پکې به وینا وکړي صوبایي ډایرکټر دی او که بیا هم نه کېدو نو زما طرف نه دروازې کولاو دي زه به په خپل ارګنایزیشن کې انشاءالله دته جوب ورکوم دې له به جوب میلاو شي انشاءالله خامخا به ورکوم دا زما تا سره لفظ اعلی سره هم وعده دی دا شاګله دا تاوام وریدو چې ګوره د دې چې کم دی خان امیر صاحب لکه تاله سرکاري نوکري میلاو نشي نو به تاسو له خان امیر صاحب په خپل ارګنایزیشن کې درکوي باقي خبرې شاګل سره کوو د خان امیر صاحب یو جهان مننه دې نه وړاندې هم اعلانات کړي دي انشاءالله چې کم داسې بېوسه او بېکسه مریضان یې دپاره به بالکل فري اف کوسټ د دې دروازې د یې دپاره 24 غنټې کولاوي دي